لله وحده وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانان ورونو د جمعې مبارکه ورځ ده. ستاسو وړاندې چې کوم آیات ما د الله رب العزت د کلام نه ولوستو هغه آیات دا دی. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم و اهلیکم نارا. الله رب العزت مسلمانان مخاطب کئی او اهل ایمان والا خلق مخاطب کئی. کم کسان چې ایمان روڑے دے پا اسلام پا دین روڑے دے او کم کسان سره چې دین دے او اسلام دے او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او د قیامت پر ورځ باندې ایمان راوړی دی، پر رسولانو ایمان راوړی دی او د ملائکو فرشتو باندې ایمان راوړی دی. الله رب العزت هغه کسان مخاطب کوي او الله رب العزت ورته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ رب العزت فرمائی اے ایمان والو قو انفسکم تاسو خپل ځانونه بچ کړئ، د څه نه بچ کړئ. او دلته دا سوال دی چې الله رب العزت مسلمانان مخاطب کوي چې تاسو خپل ځانونه بچ کړئ، خو د څه نه بچ کړئ خپل ځانونه. و اهلیکم او خپل اهل و عیال بچ کړئ، د څه نه بچ کړئ. و اهلیکم خپل خاندان بچ کړئ، خپل اهل و عیال بچ کړئ، د څه نه بچ کړئ. نارا د جهنم د اور نه بچ کړئ. دلته تاسو سوچ وکړئ مسلمانانو ورونو، دلته الله رب العزت په خپل کلام کې په دې آیات کریمه کې الله رب العزت اول خپل ځان طرف ته توجه وکړې ده چې اول ته خپل ځان بچ کا. قو انفسکم ته خپل ځان بچ کا، خپل نفس بچ کا، خپل ذات بچ کا، بیا خپل اهل و عیال بچ کا، خپل خاندان بچ کا، د څه شي نه بچ کا. نارا د جهنم د اور نه بچ کا. بیا دې بچ کولو والا خو تاسو وایي چې الله رب العزت دې. زما په ذهن کې سوال دا جواب نه راځي. زما مسلمانانو الله رب العزت دې آیات نه دا واضح کوي او الله رب العزت دا فرمایي چې اے مسلمانانو تاسو خپل ځانونه بچ کړئ او خپل اهل و عیال بچ کړئ، د نارا د اور نه بچ کړئ. بیا دې په کومه طریقه باندې بچ کړئ. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، الله رب العزت د دې د آیات چې نازل کو د دې تشریح او د دې مطلب څه دی چې تاسو خپل ځانونه بچ کړئ. زمونږ مسلمان قوم چې کوم مسلمان دی چې چا ایمان راوړی دی او دا کلمه چې ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، دا مسلمان دی او دته د الله احکامات متوجي دي او دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې وخت تیری او دی به څنګه د اور ځان بچ کړي. اور به دې خپل ځان داسې بچ کړي چې اول به دا مسلمان دی به د خپل ځان تربیت کوي، اول به دې د خپل ذات تربیت کوي او اول به دې د خپل نفس تربیت کوي، بیا به د خپل خاندان د هغې تربیت کوي، بیا به د خپل بچو تربیت کوي، بیا به د خپل ماشومان او خپل بچو خپل اهل و عیال تربیت کوي. دینه دا معلومیږي
چې هر مسلمان له دا پکار دي چې اول به د خپل ځان تربیت کوي، ځان به د اور نه بچ کوي، او بیا به خپل بچي د اور نه بچ کوي، بیا به د خپل د بچو فکر کوي، بیا به د مسلمان بچو فکر کوي، بیا به د اهل و عیال فکر کوي، بیا به د خاندان فکر کوي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، اول ما او تا ته دا پکار دي چې خپل ځان دا د اور نه بچ کړو، سین به بچ کړو. موږ ته الله رب العزت فرمایي وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. الله رب العزت په څومره بېشمار آیاتونو کې قرآن کې وایي وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. وایي لمونځ قایم که الله رب العزت وایي، نو زه خپل ځان نه شروع کړم او خپله لمونځ ته لاړ شم، زه لمونځ وکړم. د اذان ټیم شو، الله اکبر الله اکبر، بس که دکان دی که هر څه دي زه پرېږدم او الله طرف ته ځم. دا د خپل ځان تربیت دی. وآتوا الزکاة. الله رب العزت وایي زکات ورکوئ. زکات هغه کسان چې صاحب اقتدار خلک دي او هغې د زکات ورکولو حیثیت لري او هغې باندې زکات چا باندې فرض دی. الله رب العزت چې کوم ځای کې وأقیموا الصلاة ذکر کړی دی، هماغلته کې ورسره الله رب العزت وآتوا الزکاة ذکر کړی دی چې تاسو لمونځ قایم کړئ او زکات ادا کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ادا کړئ. زما محترم مسلمانانو ورونو، موږ به اول د خپل ځان اصلاح کوو، د خپل ذات اصلاح به کوو، د خپل ذات فکر به کوو او فکرمند به اوسېږو چې زمونږ خپل ځان دا د ګناه نه بچ کړو، دا د ریاکارۍ نه بچ کړو، دا د چغلخورۍ نه بچ کړو، دا د دروغ نه بچ کړو، دا د غیبت نه بچ کړو، دا د دکلاوۍ نه بچ کړو، دا د مختلف ګناهونو نه دا خپل زړه دا صفا کړو. او دا به څنګه صفا کېږي؟ دا داسې نه صفا کېږي. زما عزتمندو، مونږ خو که نن مسلمان او که مونږ نن ګناه کوو، نو په هغه ټایم کې مونږ څه وایو؟ زه الله مهربانه دی. نه عزتمندو، توبه به وباسئ، الله مهربانه دی خو توبه به وباسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وایي توبه ویستونکی د ګناه نه داسې دی چې ده د سره اړه ګناه کړې نه ده. اوس زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، اول د خپل ځان او د خپل ذات اصلاح ده، بیا ورپسې د بچو، بیا د اهل و عیال، بیا د خاندان فکر او د هغې بچو غم دی. خپل ځان د ګناه نه بچ کړو، خپل ضمیر د ګناه نه بچ کړو، خپل نفس د ګناه نه بچ کړو او د خپل خواهشاتو نه منو. موږ ته خو ضمیر هر څه وایي، دا نفس به موږ ته هر څه وایي چې دا ګناه کار وکړه، دا ګناه کار وکړه، دا فلا کار وکړه. او نن سبا په دور کې د دې غټه فتنه او د ګناهونو غټه جګړه او چې کوم انسان نه چې په کومه وجه باندې زیاتې ګناهونه کېږي، زما عزتمندو خفه کېږو به نه. نن هر چا سره موبایل دی، خو د موبایل د وجې هر مسلمان دا په فحاشۍ کې، دا په بېحیایۍ کې دا مبتلا دی او د دې موبایل د دې فتنې د وجې نه هر یو مسلمان نه نن زیاتې ګناهونه کېږي. زما عزتمندو دا یو فتنه ده. اول د خپل ځان اصلاح، خپل فکر چې موږ د خپل جهنم د اور نه ځان بچ کړو، بیا ورپسې د بچو واهلیکم نارا، او خپل ځان او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کړو. زما عزتمندو خپل اهل و عیال به څنګه د اور نه بچ کړو؟ خپل خاندان، خپل بچي به څنګه د جهنم د اور نه بچ کړو؟ زما عزتمندو د هغې د اور نه د بچ کېدو دا لاره ده او دې نه دا ثابتېږي چې ته د خپل بچي صحیح تربیت وکړه، ته خپل بچي ته صحیح تعلیم ورکړه، ته خپل بچي ته اخلاق وښایه، ته خپل بچي ته آداب وښایه او ته خپل بچي ته په معاشره کې د اوسېدو طریقې وښایه، ته خپل بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق جوړ کړه. د هغه چې کوم لایف سټایل دی هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې هغه ژوند کې راولي او د الله تعالی حکمونه دې تابع شي. نو دا ستا د بچي د صحیح تربیت دی
دې او ستا بچي په دې باندې جهنم